شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. موږ لا هغسې د ځمکې قابل نه یو، موږ لا هغسې د ځمکې قابل نه یو. د دنیا قومونه ستوري د اسمان دي. ډېر په بدمرغۍ سره چې 21مه صدۍ ده او نن هم موږ چې کوم دی د روډونو دپاره راوځو، کوم چې ډېر بنیادي خبرې دي چې دا د یو ریاست بنیادي فرض دی چې دا به خپل قوم له روډ ورکوي، دا به خپل قوم له صحت ورکوي، دا به خپل قوم له د خپل قوم بچي له فري تعلیم ورکوي، دا به د خپل قوم بچي له چې هغه کله تعلیم وکړي هغوی له به روزګار ورکوي. دا 5 سینه بلکل موږ له نه راکوي. آیا موږ د دې وطن شهرین نه یو؟ څه وجه کیدی شي؟ او دغه انقلابي خاوره ده کومې ته چې اشنغر ویلی شي. زه چې کله د خپل مشر افضل خاموش سره پنجاب ته لاړ شم، سند ته لاړ شم، کراچۍ ته لاړ شم یا کشمیر ته لاړ شم، نو هلته یوه چغه ویلی کېږي چې تیرا نګر میرا نګر هشت نګر هشت نګر. زه د ځان سره ډېر زیات وخاندم چې آیا په د اشنغر په دې خلکو کې کومه کوالټي ده چې د پنجاب خلک هم چغې وایي چې اشنغر زما کلی دی، د سند خلک هم چغې وایي چې اشنغر په اشنغر موږ فخر کوو، د کراچۍ خلک هم په اشنغر باندې فخر کوي. خو د بده مرغه دغه ولس دی چې نن هم د خپلو بنیادي چې کوم ضروریات دي د هغې نه دا اوس هم محرومه دي. دا ډېره د بدمرغۍ خبره ده. بله یوه خبره زه تاسو ته وکړم چې دا روډ، اسپتال، ګیس، سکول دا د ډیپارټمنټس کار دی، د دې خپلې محکمې. خو د بده مرغه نه دا عوام د هغې نه خبر دي او دا کوم چوټونه ورکوي چې موږ د خپل نمایندګان د څه دپاره اسمبلي ته لیږو. د نمایندګانو کار دا دی چې هغه به هلته قانون سازي کوي. دلته میجارټي چې کوم دی دا زمیندار خلک دی، د دوی دپاره به دا قانون پاس کوي چې کله یو زمیندار خاوره الي خاوره، نو دا کومه کمپنۍ چې خاوره جوړه کړي د هغه کمپنۍ د هغې ریټ مقرروي چې زه به یې تاله په 100 در کوم، ډیټي به په 15,000 در کوم، سونه به چې کوم دی په 3,000 در کوم. دغه شان زمیندار چې کوم فصل پیدا کوي دا د زمیندار حق دی چې زمیندار هغې له ریټ مقرر کړي چې زه به ګوړه تاله په دې در کوم. خو دغه قصې چې کوم دی زموږ سره نشته. موږ ډېر محدودې مطالبې له راوتي یو چې دا روډ دی او دا ګیس دی او دا نالۍ ده. موږ د اشنغر ولس په کار دی چې نظام باره کې خبره وکړي چې موږ به دا نظام څنګه بدلو. بل خبره تاسو چې دا کوم امینهګان او امپیګان لګئ دا زموږ د طبقې هم نه دي، ځکه چې دوی به په ژوند کې چېرته خپل کور ته سبزي نه راوړي، دوی نوکران دي، دوی به چېرته غوړي نه راوړي، دوی ستا د غم او درد نه دي خبر. ځکه چې یو شاعر وایي چې څه به احساس د بل د اوښکو وکړي، څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې ژړلي نه وي. دا خلک زما او ستا احساس نشي کولی ځکه چې هغه ستا د طبقې نه دي. 3 کاله وشو چې پاکستان جوړ شوی دی، زما نیکه را شروع شوی دی او زما کر نیکه وټونه ورکوي. دې وټونو تاسو له څه پیدا درکړه د اوسه پورې؟ تاسو صحیح نماینده خپل نه لیږئ. په انډیا کې د نن نه 3 میاشتې مخکې یو لاریون را روان شوی و، احتجاج، کسانان راوتي او مزدوران د دلی د پارلیمنت طرف ته روان دي. لومبی احتجاج هغوی په لال قلعه باندې ورغله او خپل جنډه پرې ولګوله. د انډیا چې کومه مزدور کسان پارټي ده د هغې په 3 صوبو کې حکومت دی. په هغه حکومتونو کې هغوی په هغه صوبو کې دا چل کړی چې ځمکې یو شانتې په ټولو خلکو تقسیم کړي دي. بله خبره هغوی دا کړې چې هغوی تعلیم بالکل پرې کړی دی. هغوی چې کوم دی په صحت کې دومره کارنامې وکړي چې دا 13 کرونا چې کومه راله نو په هغه صوبې چې کوم دي بچ پاتې شوې. وجه څه وه چې هغوی د ځمکو ریپامز وکړه، په تعلیم کې مخکې لاړه، تعلیم یې پرې ورکړه. نو نوره انډیا هم راپاڅېده چې یاره موږ هم دا پارټي غواړو، موږ هم مزدور کسان پارټي غواړو. نو نن 25 کروڑ کسان په انډیا کې راوتي دي او لاریون کوي د 3 میاشتو نه لګیا دي. هغې کې بوډاګان هم دي، هغې کې ښځې هم دي، ماشومان هم دي، د سکول ماشومان هم دي. هغې چې کوم دی ځان له په لارو کې پخلي کوي او لګیا دي چې کوم دی خپله حوصله نه بایلي. خو د بده مرغه اوس دغلته چېرته د شب قدر کې به جلسه وي، کیدای شي شب قدر ته څه ابتدا کېږي یا نه کېږي، دا خو تاسو ته پته ده څنګه حکومت دی. زموږ د شکور نه او زموږ د بارمډیري نه د دې ځای نه ګاډي روان دي. زه نه پوهېږم چې ارزاني راله، روزګار چاته میلاو شو، څه چل وشو چې تاسو ټول روانېږئ. نو زموږ دا خلک خو یو ډېر په ډنګ اریان خلک دی، دا بالکل نه پوهېږي یار. د خپلې طبقې سره پاسئ. تاسو له څه
ګاډي نه ډک کیو خو د پردي ډول مخې ته چې کوم دی تاسو ګډېږئ د کومې پورې تاسو کو بری غواړئ او کو تاسو د دې خراب صورتحال نه ځان بچ کول غواړئ نو یوه لار ده هغه د خپلې طبقې نه ځان خبرول دي چې زموږ طبقه کومه ده او موږ له به کول څه خپل بچي را کنټرول کوئ خپل بچي کېنوئ دا روډ او دا شي نه ډېرې معمولي مسلې دي موږ خو دا شنغر د ولس نه ډېره تمه لرو چې دوی به په پاکستان کې یو داسې چینج راولي چې هغه به یو داسې چینج چې هغه به د غریب حکومت وي مزدور کسان پارټي چې په ابتدا کې راله نو هغوی دا خبره نه کوله چې موږ به د خلکو له ځمکې ورکوو هغوی ویل موږ به په اقتدار قبضه کوو ځکه چې په دې وطن کې په دې ملک کې 2% خلک چې کوم دی هغه زما او ستا د غریبي طبقې نه دی دا 2-3% خلک چې کوم دی دا مالدار دي او هغه په موږ حکومت کوي کو تاسو په خپل زور پوه شوئ ځکه د خان خو ځان له قبر هم نشي کېناستی قبر به مو له تکني اتا ته ډېر محتاجه دی خو چې کله د اوټ ورځې راشي او په تاسو کې لږه شانتې بس بیا تاسو په ځان باندې نه پوهېږئ تاسو پردي ډولونو ته دغه شانتې چې کوم دی ګډېږئ نو دا زموږ د خپل عمل د وجې نه چې کوم دی موږ نن روډ دپاره راوځو دا څه خبره شوه بل دا خبره چې دا امیانګان او امپیاګان چې زموږ کوم دي دوی لږ شانتې روډ وکړي او بیا ورته بورډ ولګوي او بورډ باندې لیکلي چې بشکریا انور تاج بشکریا خالد نه څه چې شکریا دا خو زما او ستا د ټکس پیسې دي په ما باندې واپس لګوي او ته به بیا د هغه شکریا هم ادا کوې د دې مثال خو داسې شو لکه چې ته د ATM ماشین نه پیسې راوالې او د ATM ماشین شکریا ادا کوې ATM ماشین تا له د هغې پورې پیسې نه درکوي څو پورې چې پکې ستا پیسې نه وي ستا اکاونټ نه وي دغه شانتې دا امیانګان او امپیاګان تر هغې پورې زموږ کار نشي کولی تر څو پورې چې زما ټکس پیسې نه وي ته خو زما نه د غوړو په ګوتۍ کې ټکس هلې ته خو زما نه زه چې په موټرویز ځم زما نه ټکس هلې ته خو زما نه د شیمپو په وړې ګوتۍ کې ټکس هلې ته زما نه پارک شي کې ټکس هلې نو ته بیا خیر ته ما نه شکریا دغه ولیکه زه به ستا په وضو کې ګرځم دا خلک په دې باندې پوره کونه ده چې دا زموږ خپل حق دی او دا حق به په زوره باندې الو حق په سوال نه غوښتل شي خپل ځان کې اتفاق را پیدا کوي او په دې پردو جلسو کې نور مه ګډېږئ ځکه دغه ستاسو د حل لار ده نه زه خپلې ستاسو طبقه نه ده زه خپلې خبرې په اجمل بابا په دې شعر راغونډوم چې غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي دوی خو له ځایه جنتین پیدا دي راځئ چې هغو له جنت وګټو څوک چې د موره دوزخین پیدا دي